بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ایان خان دی. زه د تاڼې اوسېدونکی یم. نگینا خان MPA PTI پارلیماني سیکرټري برای انصاف قانون او هیومن رایټس دا زما سکه خور ده او زه د پریس کانفرنس ته دې په باره کې کول غواړم چې عبدالخالق د هغې خاوند دی او مطلب دا دی تر اوسه پورې دو دا نه دغه کړي چې دې کاروبار څه کوي او مطلب دا دی لکه د دو دا ذریعه آمدني څه ده دې کاروبار څه کوي او مطلب دا دی د دو اساسي څه دي او د مطلب دا دی د دو د MPA ښځې د واده نه پس لکه د دې مقصد څه و چې دوی د MPA سره واده کوه د دې نه شاته د دې څه مقصد و او بله دا چې یاره مطلب دا دی کاروبار یې څه دی ریان خان ستاسو مقصد څه دی د دې پریس کانفرنس او د دې واده نه پس د دو په اساسو کې ډېر غیر معمولي اضافه شوې ده نو موږ د نیب عمران خان او وزیر اعلی نه دا مطالبه کوو چې یاره مطلب دا دی د دو په دې اساسو کې د دې واده نه پس څنګه دونه غیر معمولي اضافه وشوه نو دا مطلب دا دی موږ د دې عوام د دې په باره کې تپوس کول غواړي او بله دا خبره چې یاره د کم خاوند چې دی د هغې په پوش باندې ستاسو د خور MPA چې دا ولاړه ده یاره چې دا پې ولاړه ده او دا پې ولاړه ده او د دې سپورټ یې دی کوي نو هغه که هر کار کوي او پیسې په څه طریقه سیوا کوي نو دا پې شاته ولاړه دا پې شاته ولاړه ده نو ستاسو مقصد دا دی چې یاره چې د دې بالکل تحقیقات وشي چې مطلب دا دی دا سړی څو کاروبار کوي د دو په دې آمدنۍ کې داسې اضافه څنګه وشوه او مطلب دا دی د هغې دا نوم زموږ د خاندان نوم دی بدنامۍ او مطلب دا دی دی هلته ځان په بیوروکرسي کې انکول غواړي په مخه په سیکرټریټ کې د وزیر اعلی سره گورنر سره خو د هغې شاته پسې پرده د دو مقاصد نور دي خپل بلیک دی وایټ کول غواړي بلیک منی چې دی نه وایټ کول لپاره دا طرف د MPA سره واده چې د هغې مقصد دا دی او ستاسو د خور ستاسو سره په څه نالګي ده یاره جي زما خور زما سره په دې نالګي ده چې ما همیشه د وخت نه حقه وینا کړې ده د غلطي ما مرګستیا نه ده کړې او مطلب دا دی بس صرف ما ته دا ګناه شوي ده چې یاره زه د حقې مرګستیا کوم او صفا خبره کوم نو په دې وجه باندې زما سره د هغې طبیعت نه لګي د تاڼې بټخیلې نه چونکې هغه MPA ده د دغه ځای ورکر چې دي هغه د هغې نه خوشحاله نه جي نه د هغې نه هېڅوک هم نه دي خوشحاله صرف دغه عبدالخالق تی خوشحاله دی او یو سیکرټري دی شهزاد ګل تی خوشحاله دی او نور د هغې نه هېڅوک هم نه دي خوشحاله په هغه ځای د تاریخ انصاف چې کوم ملګري دي او جي نو هغه د دې نه دي خوشحاله حالانکې د PK ننانمې پنډ دا ټول په نوخار کې لګي په نوخار کې لګي دا راته ووایه چې ستاسو د خپلې کور سره دونه ذاتیات پیدا شوي پسې د تاسو څه مفادات ول ستاسو ذاتي څه مفادات یاره جي زما خو ذاتي مفادات نو ما خو تاسو ته لاوله دا خبره وکړه چې یاره مطلب دا دی همیشه ما سپینه خبره کړې د وخت نه بلکې علاقه کې تاسو زما تپوس هم کولی شئ چې دا لک مطلب دا دی همیشه د حق دغه کړې ده نو دوی ته خو پته وکړو فرض که اوس دی زما سره دی اینې په دې دغه کې او زه داسې څه غلط کوم سبا دی هغه عوامو ته دی دغه ونه کړي چې یاره مطلب دا دی یا څو کرپشن یا څو بل څه دغه یا څو داسې ډیري چې یاره لکه دې عوامو ته رازونه اشکار نه کړي که نه نو دغه دې خو دا معلومیږي چې ستا دا خور بیا په کرپشن کې ککړ ده نو ته څه وایې چې زما خور کرپشن کړی دی او دا هغه کرپشن ښکاره کول غواړي او دا ته څه وایي چې یاره ستا ملګرتیا نه کوي وجه څه ده یاره چې زما ملګرتیا دغه کرپشن خلاف ما سره داسې پروف نشته خو مطلب دا دی داسې خامخا کېدای شي چې څونه سوي ځکه چې دوی زما سره داسې مطلب دا دی دوی په دغه کې کړی یم نو خامخا کېدای شي چې داسې څه دغه وي چې ستاسو سره پروف نشته نو کرپشن به بیا ثابتوئ څنګه نو بس یو خو دا دی چې اساسو کې په مخه اضافه کېږي که نه لکه په لاولني کال اساسي یو شان وي اوس په دویم کال بل شان دی په دریم کال بل شان دی نو پیسرونو د هغو سره سیوا کېږي دا راته ووایه ایان خان چې ستاسو بیا اعتراض په څه دی لکه ستاسو خور ده زما خو اعتراض دا دی چې مطلب دا دی دا د انصاف کم وزارت چې دی هغه دی له ورکړی دی او دا انصاف د سره پیژني نه په خپل کور کې دا انصاف نشي کولی دا به د عوامو سره سبا څو انصاف وکړي ستاسو د فیملي نور لکه ستاسو
والد صاحب حیات دی یا هغوی په دې والد صاحب زموږ وفات شوي دي جی مخکې والده صاحب تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې وفات شوي ده. ستا نور ورونه شته؟ زما یو بل ورور هم شته. د هغوی څه خیالات دي؟ یاره جی هغه خو په چین کې وو 5 کاله هلته تېر کړي دي بس تقریبا دا 3-4 میاشتې وشوې چې اوس راغی. د جنن دا پریس کانفرنس کې تا دې نه مخکې دا ول نه کوو دا ولې د حکومت 15 کاله تېر وتل تا دا سوچ مخکې ولې نه کوو چې زما دا کور زما په کرپشن کې یا په داسې نورو کارونو کې ملوث ستا نو تا مخکې ولې دا قدم نه چوتاو چې نن ته په دې قدم باندې؟ یاره جی ما خو لاوله وی زموږ د پښتو دا روایت داسې دي چې مطلب دا دی خلک ډېر بد ګڼي چې رور راپاسې د خور پسې ما وی کېدي چې ما به پویول دوی بار به پویول چې د تحریک انصاف په موږ باندې ډېر زموږ سره یو ډېر اعتماد یې په موږ کړی دی د هغې په وجه زموږ په کور باندې یو 6 لیوې هم ولاړ دي خو مطلب دا دی د دې سره د وخت نه زما دا دغه به و چې لکه مطلب دا دی تاسو صحیح دغه کوئ په تاسو باندې اعتماد کړی شوی دی خو مطلب دا دی زما خبره نه منله نو زه ډېر زیات مجبوره شوم او دا 3-4 کاله ما دې ته ډېر زیات ویټ وکړو ما وی حالات به اوس ټیک شي اوس به ټیک شي په کور معامله ده په کور کې بال شي خو د کور معامله ده اوس پاتې نه شوه. در تحریک انصاف موجوده حکومت نه مطمئن یې چې یاره ستا خور به کوم ایم پی ای ده؟ یاره جی تحریک انصاف حکومت نه زه بالکل نه یم مطمئن. هغوی چې د عوام سره کمې وعدې او دغه کړې وي هغه نه دي پوره کړي هغه نه دي پوره کړي او مطلب دا دی چې خلکو له ټیکټونه ورکړي دي چې هغه مطلب دا دی مکمل مطلب دا دی د اوس پارلماني سیکرټري برای انصاف ته او خپل لور یې د انصاف په تکل کې راوتی دی. مطالبه څه کوي د عمران خان نه؟ د عمران خان نه دا مطالبه کومه چې مطلب دا دی دا ایشو ډېر سیریس واخلي او مطلب دا دی په دې باندې د کمیټې قایمه کړي او د دې تحقیقاتو کې په دې باندې پوری کاروایی وکړي په دې خبرو باندې. ستا کوم موقف چې دی په کوم چې موږ ورسو چې موږ په خپله پوه شو ستا د هغې ډیمانډ څه دی د خپلې کور نه نوکري غواړې فنډ غواړې ټیکه غواړې ستا ډیمانډ؟ زما هېڅ ډیمانډ نشته زما ذاتي هېڅ ډیمانډ نشته زه وایم چې د هغې د عوامو سره رویه ښه شي او ښه په ایماندارۍ د خپل کار کوي او د عوامو سره د رویه ښه ساتي د خپل خاندان عزت او دغه د ناموس ته خیال ساتي او څوک دې چې غلط کار کوي هغه دی الټا هغه دغه کوي چې مطلب د غلط سړي مرګستیا دي نه کوي. ټیک ته ډېره مننه. صحیح شو، مهرباني دي، مهرباني. السلام علیکم.